زه چونکې تقریر کول نه غواړم، زه د قابي تړون جرګې بابوزو د هغې د یو نماینده په حیث باندې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. اولنی درخواست زما دا دی چې خپلو الفاظو کې د لږه نرمي او دلیل دا دې پیدا کړو، چونکې دې وخت کې په سوات کې غټه تنازعه شوې ده، هغه هم دا ده د دې دوو فریقینو په منځ کې چې یو د شاهي خاندان او دویم فریق چې دی هغه فضل حکیم صاحب دی. دا تنازعه خو مخکې نه شروع شوې ده، هغې یو ځای اخیستی دی، قیمتنې اخیستی دی او انتقال یې کړی دی. اوس دغه کې دننه چې هغه کومه د خپل حدودو نه تجاوز کوي هغه خو یو جدا خبره ده. خو دا تنازعه چې شروع شوه هغې نه وروسته دې کې بیا یوه جرګه جوړه شوه. هغه جرګه چې ده نو هغې ته هم زه مبارکباد پیش کوم، هغو ډېر لوی کار کړی په دې کې، ځکه دا دواړه فریقین چې دي دا یو ځای کولو، د دواړو نه بیا اعتماد اخیستل، بیا د ځمکې هغه پټواري کول، بیا هغه د هغې قیمت مقررول، دا ډېر ګران کار دی او هغو په دې کې شپه ورځ منډې والی دی. یقینا دا قابل تحسین دي. دواړې فریقینو هغې کې دستخط یې کړي دي، یو فریق هم بل فریق هم، چې دې جرګې چې څه فیصله وکړه هغه به موږ ته قابل قبول وي. بیا د جرګې د طرف ته د دواړو فریقینو دوه کسان په هغه جرګه کې د هغو سره نمایندګان هم ناست وو، د هغې هغه قیمت هم مقرر شو، پیسې مقرر شوې او دغه جرګې د دې دواړو فریقینو نه هغه اعتماد هم واخیستو چې او موږ څه فیصله وکړه هغه تاسو ته منظوره وي. جرګې خبره ورسره غونډه شوې ده، تقریبا هغه دې ته راغلی ده چې د پیسو مسله وه، ریټ مقرر شو، د هغې قیمت مقرر شو، پیسې څه نغدې راغلې او څه د هغې لپاره یو فریق ډېر وغوښتو، چونکې جرګې هغه وخت چې دی هغه محدود کو چې په دومره وخت کې تاسو به دا پیسې ورکوئ. دویم فریق چې دی هغه دا خبرې نه انکار وکړو چې چونکې دا پیسې یکموش موږ ته میلاو نه شو، نو لهذا موږ دا جرګه دا فیصله چې ده موږ ته منظوره نه ده. حال دا دی چې په دغه جرګه باندې د فریقینو د دواړو دستخطي موجود دي. اوس وروڼو دا خبره راغونډه شوې ده، دا تنازعه چې ده یو شی ورانول دا ډېر اسان کاري، جذبات یې اختیارول دا ډېر اسان شی دی. موږ به دا خبره دې باندې به په دې اور به تیل نه اچوو، کوشش به کوو چې دا خبره په خپلې طریقه باندې حل شي، ځکه دا دواړه فریقین چې دي دا قابل احترام دي. یو شاهي خاندان دی، دا د سوات دا تاسو چې راغلي د هغې په عقیدت کې په محبت کې، او دا نه دي د سوات ټولو عوامو د دې سره محبت کوي. دا که هر ملګری راپاسي او د سوات تاریخ بیانوي زنده به هم کمي، په دې کې ډېر کتابونه ولیکلی شي، دا هم کم دي. د دې خاندان په دې قوم باندې یو ډېر لوی احسانات دي. دویم فریق چې دی که ته یې منې او که نه منې دا یو فریق دی. یو سړي له خدای عزت ورکړی، یو سړی منیسټر جوړ شوی، MP جوړ شوی دی، هر څه چې دي هغه موږ د هغه په سپکو الفاظو سره د چا دغه نه کوو، دا مناسب نه ده. یو سړي خپل ذات په دې باندې متنازعه کېږي. نو وروڼو دغه خبره انشاءالله راغونډه شوې ده. اوس چونکې هغه فریق د دې جرګې نه دغه نه اخوا شو چې زه دا نه منم، نو چې نه منې نو څه به کوو بیا؟ نو چې نه منې نو بیا به هم جرګه کوو، بیا به هم جرګه کوو، بیا به هم کېږو. دوه لارې دي زموږ دپاره، بلکې درې لارې دي. یوه لار چې د هغه د جرګې ده، دا زموږ د پښتو روایات دي. دویمه لار دا د قانون لار ده چې په دې قانوني لار باندې به ځو چې قانون ته کومه لار ښي، هغه تاسو ته په دې خبره ټوله پوهې. او درېیمه لار د جګړې د روړ دا د ټوپک ده، د مرګ جوړې ده. نو موږ دې دا مسله درېیمې پړوۍ ته نه رسوو، ځکه چې دې کې سبا له ډېر نقصان وشي، که د دیو نقصان وشي، که د هغه دا زموږ د ټولو یو ځای نقصان دی. داسې دی که نه دی؟ نو دا مسله به انشاءالله حل کوو. په دې حواله باندې قامي تړون جرګه بابوزي شهریار باچا زمونږ د ټولو ملګرو سره رابطې وکړې، وختي موږ د ده سره ناسته هم وشوه او موږ درته ووایو چې چونکې دا یو اهم مسله ده،
نو چې اهم مسله ده د سواد مسله ده دا زمونږ مسله ده موږ وړو مسلو زو هغه حل کوو نو دا به په ترجیحي بنیاد باندې انشاءالله دا مسله موږ حل کوو و چې کومې جرګې په دې کې یو کردار ادا کړی دی یو ځای ته رسېدلې ده چونکې موږ دا جرګه د ابتدا نه شروع کوو چې بیا دا قصه شروع کړو خو به ډېره مشکله وي موږ به هغه جرګه او زمونږ دا جرګه چونکې د دریو څلورو کسانو جرګه ده څلورو کسانو ماغزه او دماغ د هغه سوچ او عقل دا یو وي چې کله بیا دوی کې لس پنځه شل کسان شي او دا زمونږ په دې جرګه کې ډېر معتبر خلک دی د واجد علي خان غوندې ډېر معتبر خلک دی هغه د جرګو خلک دی په دې خبره پوهېږي د جیدا په مسلو پوهېږي د سیاستو د حالاتو د علاقې په دې ټول رسم و رواج پوهېږي نو انشاءالله زمونږ دا جرګه او هغه جرګه دا به یو ځای شي او انشاءالله د فریقې دویم سره به بیا کینو چې بای څه مسله ده ولې دا خبره ولې نه منله کېږي څه تا ته څه مشکل دی نو انشاءالله هغه هم خبره هغه به وشي که زمونږ بیا به د دوی سره هم کینو او دا مسله به انشاءالله ډېره په اسانۍ او انشاءالله زمونږ چې څومره ګوره هر عمل کې چې اخلاص وي د الله رضا وي د دوو فرقې د دې نه لوی عمل بل نشته چې د دوو کسانو په منځ کې تنازع وي او ته دې منځ له راشې او دا تنازع ختمې نو قرآن کریم کې د دې خلکو دپاره الله تبارک وتعالی د اجر عظیم وعده کړې چې تا هغه سړی بهترین انسان دی چې د هغه د دوو کسانو په منځ کې د اصلاح کوشش کوي نو انشاءالله موږ به د دې اصلاح کوشش کوو د الله نه امید ساتو تاسو ته دا درخواست دی اوس خو ټیم چونکې د مانځه وخت هم مازدیګر دغه کېږي نو لهذا که هر ملګری پاسي او جذباتو خپلې خبرې دا په خپل ځای دا وساتئ دې خپلې موخې که نه خو دا دی چې تاسو ټول وی دعا هم کوئ انشاءالله که ضرورت راشي موږ به تاسو درخواست کوو تاسو به موږ موږ سره تعاون کوئ او امید انشاءالله چې دا مسله خدای پاک په ښکلې طریقه باندې دا حل کیږي تاسو یو ښه خلک راځي واخر دعوانا